یو کس تپوس کړی دی چې د وړو بولو نه پس په آخر کې یو ساس کې سپین رنگ راځي، آیا دې سره غسل واجبېږي او که نه؟ نه، دې سره غسل نه واجبېږي. دې ته ودي وایي. د فقه په اصطلاح کې د بولو نه علاوه چې د دې اندام نه کوم څیزونه راوځي نو هغه درې قسمه دي. یو مني ده، یو مزي ده او یو ودي ده. منی هغه احساس کړي چې د هغې نه ماشوم پیدا کېږي، یتولد منه الولد، او د دې خاص علامې دي. او مزي هغه ده چې د منی نه مخکې دا راوځي، چې د سړي شوق سیوا کېږي نو دغه وخت کې احساس کې راځي. او ودي هغه ده چې د بولو نه یا مخکې یا وروستو راځي. منی راوتو سره غسل واجبېږي، د مزي راوتو سره غسل نه واجبېږي او دس ماتېږي. او دغسې ودي روزي د سپین ساس کې وي د پیو بشان، د دې راوتو سره غسل نه واجبېږي او دس ماتي. دا د هر انسان وی، لیکن بعض انسان پتن لګي ښکاري نه. او دا د الله جل شانه په قدرتونو سره دغه پیپ کې الله جل شانه د اساس کې اخی دی لکه د ګریسو بشان. ځکه چې دا بول چې دی واړه نو دا تیزاب دی. پخوا چې بنایی ماشوم سنت کو نو بیا به نور ولکانو ته ویلو کوم امتیاز یو کوي او بیا به په هغه لوښي کې راړي نو په هغې زخم باندې به واړولې نو زخم به ورسره ښه کېدو. نن سبا نور داروګان دي نو دا تیزاب دي او تیزاب خطرناک شی دی او دا پیپ نازک دی، په دې کې دا راځي لیکن دا سوځي ځکه نه چې په دې کې الله پاک د دې ساس کې تنظیم کړی دی، ودي ده پکې. نو دا د خدای قدرتونه دي. بعضې سړي کې دا ماده ډېره لغونې نو هغه یا مخکې راشي یا وروسته، نو هغه پریشانه شي، هغه وایي چې زه بیمار یم. او چې حکیم ته لاړ شي نو حکیم سره خو هغه ته خو ګاګ پکار دی. د نن سبا حکیمان هغه وایي چې تا کې دا بیماري ده، دا 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 د پریشاني سیوا کېږي چې زه خو د واده د کوره م ووتم نو په دې باندې غسل نشته، صرف اودس پې ماتېږي.